السلام علیکم. زه یم ترجدون او تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشیل یوټیوب چینل ګورئ. زما سره په دې ټیم کې د دارالنصر فاونډیشن مرکزي سیکرټري مالیات موجود دی، مولانا نوررحمان مولوي صاحب. او زموږ خوشقسمتي ده چې موږ په دې څنګه چې تاسو پته لرئ چې د غټ اختر موقع ده، او څنګه دا هم داسې ده چې په دې قربانۍ چې کوم مسایل دي زیاتره خلک چې دي هغوی ته د دې باره کې رڼا نه وي. نو نن به موږ دوی سره د دې قربانۍ کوم اهم مسایل چې هغه مو تاسو مخې ته راوړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب تاسو ډېره مننه، تاسو موږ ته ټیم راکړو. جزاکم الله خیره. نو تاسو موږ ته د سورو کوم د قربانۍ کوم ځناور چې هغه کوم متعلقه مسایل چې بالکل انشاءالله دا زمونږ حق جوړیږي، او د ټول نړۍ زه د دارالنصر فاونډیشن د هغوی چې څومره ملګري دي، د هغوی چې څومره، او بیا خاص کر جنرال سیکرټري طارق صاحب او د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی د خپل د قیمتي وخت چې دی هغه راوباسو او هغوی راغلل. یوازې دا نه چې رفاهي کارونو په حوالې سره چې نو هغوی زړه تمنا ده، خواهش دی د هغې دپاره چې نو هغوی منډه تلله ده. په دې باندې د هغوی ډېر شکرګزار یو چې هغوی د خپلې علاقې چې څومره مسلمانان وروڼه دي د هغوی سره د دغې معاشرې چې کوم مسایل دي د هغوی هم د هغوی په زړه کې یو درد دی، یو غم دی چې هغه زموږ مسلمانان وروڼه چې دی هغوی ته چې دی نو هغوی د دین په روشنایي کې، د دین په رڼایي کې هغوی خپل د الله رب العالمین احکامات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې طریقې دي هغه چې دی هغه د دین په روشنایي او په رڼایي کې چې نو هغه تېرې کړي. نو دا یو غم دی، دا یو درد فکر دی، دا په زړه کې پیدا کول د دې د الله رب العالمین جزای خیر ورکړي. بیا چې کوم دوی سوال وکړو د دې قربانۍ د مسایلو په باره کې برخې، نو انشاءالله د دغې بالکل د هغه زموږ حق جوړېږي چې هغه موږ په هسې هم داسې یو محفل میلاو شي، داسې یو موقع میلاو شي خپل وروڼه مسلمانان چې دی هغه د دې مسایلو نه چې دی نو هغه خبر کړو. خو به هر حال دوی خپل وخت راوباسو، هغوی راغلل. انشاءالله د دغې متعلق چې دی نو هغه یو څو خبرې چې دی هغه به کوو. الله رب العالمین دې ماله د وینا د عمل توفیق را نصیب کړي. بیا چې کوم زموږ دارونه د دارالنصر فاونډیشن د یوټیوب چینل باندې دا کومه ویډیو چې دی هغه ګوري، نو هغوی ته د ټول نړۍ د خپل د طرف نه، د خپل د دغې تنظیم د دارالنصر فاونډیشن د طرف نه، د دې خپلو ټولو ملګرو د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم التحفه چې دی نو هغه پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا چې زموږ څومره مسافر وروڼه دي هغوی دا ویډیو چې دی هغه ګوري، نو هغوی چې دی نو الله رب العالمین دې د هغوی دغه ژوند چې دی هغه په خوشحالۍ باندې تېر کړي، او دغه خپلو کورونو ته، خپل مور او پلار ته، او خپلو علاقې ته، خپل ملک ته چې دی هغه په خوشحالۍ باندې چې دی هغوی راولي، او په خپل ملک او په خپل کور په خپله علاقه باندې الله رب العالمین هغوی تمام ضروریات حاجات چې دی هغه پوره کړي. نو قرآن کریم آیت مبارک دی الله رب العالمین چې دی هغه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى صدق الله العظیم. الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو د غوښو او ستاسو د وینو د تویولو ضرورت چې دی هغه ماته نشته. ضرورت چې دی هغه د انسان د الله رب العالمین ته د انسان د تقوا دی، د اخلاص دی، فرهزګارۍ دی چې په دې انسان کې تقوا او فرهزګاري چې دی هغه څومره ده. هر یو عمل کې الله رب العالمین زمونږ اخلاص ګوري، اخلاص نیت ګوري، تقوا چې دی هغه ګوري. نو دا کومه قرباني یو عظیم عبادت دی او د الله رب العالمین حکم دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بیا زموږ د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام یو سنت عمل دی. بیا زموږ کوم هغه وروڼه چې هغوی باندې قرباني چې دی هغه واجب شي، د هغې دپاره نصاب دی. څنګه چې زموږ د قربانۍ یعنې زکات دپاره یو نصاب دی، یو حد دی، هغوی باندې قرباني واجب شي. نو د هغې دپاره چې نو دغه شانتې بیا د قرباني چې دی نو هغه چې کومه فرض کېږي یا واجب کېږي، نو هغې دپاره هم یو نصاب دی. څنګه چې د زکات دپاره یو نصاب چې دی هغه د مال دی، هغه مال چې کله هغوی سره وي په هغې دپاره کال تېرېدل چې دی هغه شرط دی. نو د قربانۍ دپاره دغه کال تېرېدل چې دی هغه شرط نه دی. او څنګه چې د هغې دپاره د سازو سامان یا د مال تجارت دی یا چې دی نو هغه د کور زاید سامان دی، په هغې باندې چې دی نو هغه زکات چې دی یا نقدیت دی، نو هغې چې کله موجود وي ورسره او کال په هغې باندې تېر شي، هغې باندې قرباني چې دی هغه واجب کېږي. نو زموږ هغه وروڼه یا هغه خویندې چې هغوی باندې دغه مال د تجارت دی یا مال چې دی هغه نقدیت دی یا د هغې سره سره چې نو هغوی سره نقدیت چې دی هغه پروت دی، هغې دپاره کال تېرېدل د قربانۍ دپاره شرط نه دی. حاجي د هغې دپاره شرط چې دی هغه کال تېرېدل نه دی.
کومه د زکات دپاره چې هغې باندې کال تېرېدل چې دی هغه شرط دی په نصاب باندې او د قربانۍ باندې نصاب چې کله د ده سره دی او هغه ضعیف دی. مثال په طور یو زنانه ده د دې د روزمره استعمال دپاره کپړې چې دی هغه 3 جوړې دي یا یو سړی دی هغه 3 جوړې د دې استعمال جوړې دي د دې نه زاید چې کومې کپړې دي ورسره نو دا به بیا په نصاب کې خپل اچي ځان سره به حسابوي. یا دغه شانتې د کور سازو سامان دی لوښي دي مثال بشتري دي نو هغه داسې چې هغه بالکل محفوظې پرتې دي د هغې په روغ کال کې د هغې استعمال ضرورت چې دی هغه نه راځي. او یا داسې دی چې یو زنانه ده یا یو نارینه دی اگر چې هغه یا ښځه ده او یا خاوند دی دواړه دي یا جدا جدا دي او د دوی سره یا یو بچی دی یا یو پلار دی ټول جدا جدا دپاره چې د هغه سره دومره نقدیت چې دی هغه راغی چې هغه د مثال د اختر د ورځې دي او د ده سره نقدیت روپۍ چې دی هغه راغلی او هغه دې ته رسي چې دی قرباني کول په ده باندې واجب کېږي. یعنی نصاب ته چې دی هغه رسي نصاب چې دی هغه سره زر چې دی نو هغه 6 تولې او سپین زر چې دی نو هغه 2.50 تولې سپین زر چې دی هغه دي نو دی بیا یو مثال په طور سړی چې دغه نصاب راوباسي نو د 2.50 تولو سپینو زرو به راوباسي د هغې قیمت یې تقریبا په نن سبا دور باندې دغه 65 یا 64 هزار روپۍ چې دی هغه راځي. یو سړی داسې دی چې هغه سره نقدیت 40 هزار روپۍ دي او د ده سره کور کې کم سازو سامان زوید چې دی هغه پروت دی یا یو زنانه ده د هغې سره کور کالی دی ورسره د خپل زیوراتو هغه دي ورسره مثال په طور 1 توله کالی دی یا 2 تولې کالی دی او د هغې سره چې دی نو هغه نقدیت چې دی هغه ورسره هوب دی مثال 10,000 یا 20,000 روپۍ دي نو دې نصاب به بیا څه ته وځي دا بیا سپینو زرو ته وځي نو په هغه زنانه باندې هم بیا قرباني چې دی نو دا واجب کېږي. بهرحال دا کومې خبره چې کوله هم د دغې دپاره چې د قرباني چا باندې واجب شي نو د دپاره بیا پکار دا دی چې دی کله قرباني کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم سنت چې دی هغه ژوندی کوي او د الله رب العالمین یو حکم چې دی نو دی کوي نو دی به د یو څو خبرو چې دی نو هغه به انتهایی زیات خیال چې دی هغه به ساتي. په هغې کې د ټولو نه اولنۍ خبره چې دی هغه دا ده چې کله هم دی قرباني کوي قربانۍ دپاره کم جانور دی څاروی وغیره چې دی میخه ده یا غوا ده یا سنډه دی یا چې دی نو هغه اوښ دی یا چې دی نو هغه چیلې یعنې بیزه ده یا پیسه دی یا ګډ دی یا ګډه ده دا چې دی کله اخلي نو هغې د به په سترګو باندې صحیح طریقه باندې به وګوري ورته چې آیا ده کې یو عیوب چې دی هغه خو نشته د هغه چې دی نو هغه سترګې به وګوري غوږونه به وګوري دغه شانتې د هغې لکۍ به ګوري د هغې خپې به ګوري دغه شانتې د هغه میخه ده یا چیلۍ ده د هغې چې نو غولانځه به وګوري تی به یې وګوري چې دی دا تی چې دی نو هغه په څنګه حالت کې سترګه لکۍ وغیره دا هر څه چې دا به ګوري د دې وجې نه چې کم ځناورو کې داسې عیوب یو 8 عیوب دي چې هغه 8 عیوب چې دی هغه په کم ځناور کې موجود وي نو د هغې نه قرباني نه کېږي. اول نمبر هغه ځناور چې هغه ګډه د چیلې هر یو څیز دی د هغه چې دی پیدایشي غوږونه چې دی هغه نشته مثال غوږونه چې دی هغه نشته او لکۍ نشته دا پیدایشي نشته دا هر یو څیز دی هغه که اوښ دی چیلۍ ده ګډه ده سنډه دی میخه ده غوا ده هر یو څیز دی خو پیدایشي لکۍ او پیدایشي غوږ چې دی هغه نشته نو دغې څیز نه قرباني چې دی هغه نه کېږي. اول نمبر دا شی شو. دویم نمبر چې دی نو هغه ځناور هغه یو څیز چې هغه چې دی هغه دومره ګډ وي یعنې 4 خپو والا دی نو 4 خپو والا چې دی نو هغه یو خپه چې دی هغه بالکل په ځمکه نه لګي 3 خپو باندې هغه تک کوي نو دغه څیز نه چې دی هغه قرباني نه کېږي. اوس داسې دی چې د هغه 4 خپې دي 4 خپه چې دی هغه معمولي شانتې لګي او په قربانۍ ته چې دی نو هغه ځي نو هغه نه قرباني کېږي خو 3 خپې لګي 4 بالکل نه لګي نو دغې نه قرباني چې دی هغه نه کېږي. دا دویم نمبر شو. دریم نمبر هغه ځناور چې هغه چې دی هغه یوه سترګه صحیح ده او یوه سترګه چې دی هغه د 3مې حصې نه زیات چې دی هغې کې نظر نشته د 3مې حصې نه زیات نظر چې دی هغه نشته. اوس یو سړی چې دی هغه وایي چې د 3مې حصې نظر پته چې دی هغه به موږ ته څنګه لګي نو دا به داسې لګي چې لومبی نه به مثال په طور یو چیلۍ ده یا غوا ده نو غوا د هغې ته به واښه ونیسي په لرې به دور څه چې دی هغه به ورته واښه ونیسي نو دا چیلۍ شوه یا چې دی نو هغه میخه شوه یا غوا شوه نو ده به خامخا په دې وښو پسې به روانه وي نو صحیح سترګه ته چې دی نو هغې ته به اول ونیسي بیا به د هغې ناب چې دی هغه به وکړي بیا چې دی نو دغه صحیح سترګه به ولله پټه کړي او دا کومه چې خرابه سترګه ده نو بیا به دی د هغې نه راشروع شي او رو نو دی به خپله د هغې ناب چې دی هغه معلوم کړي مثال په طور یو ځای چې دی هغه د وکوته نو هغه 100 ګزه دی بیا چې کله د هغه روغې سترګې او بیا چې کله د هغه خرابه سترګه ده د هغې چې دی نو هغه حساب را معلوموي د 3مې حصې نه نو دی که چرې یعنی 33 اشاریه سره لپاسه چې نو دا راځي نو که د 33 اشاریه لپاسه ګز نه چې دی هغه نظر چې دی هغه کم و
او 66 اشاریه له پاسه چې دی هغه صحیح و نو دا بس ټیک شو دې نه بیا قرباني کیږي خو کچري د 33 اشاریه له پاسه ګز نه چې دی هغه زیات چې دی هغه کم نو دغه ځناور نه هم بیا قرباني دا نه کیږي د درې خبرې شوې څلورم نمبر چې دی هغه ځناور چې د هغې پوزه چې دی نو هغه کټ وي نو د هغې قرباني چې دی هغه نه کیږي پنځم نمبر هغه ځناور چې کله د هغې اډوکې چې دی هغه دومره کمزوري وي چې په هغې کې بالکل د ګرځېدلو او چې څوک ورته ګوري نو هغه له کرکه ورځي نو هغې نه هم قرباني چې دی هغه نه کیږي دا ټول کم مسایل بهرحال چې موږ کم بیانو لکه اول نمبر یا دویم نمبر دا ټول مسایل نو د دې حوالې سره شي نو حواله هم اول نمبر چې کم مسله موږ بیان کړه چې هغې غوږ چې دی هغه بالکل مکمل نه وي لکۍ چې دی نو هغه نه وي نو دا در مختار زموږ د فقه یو ښکلی ښایسته کتاب دی او د په عربۍ کې دا موجود دی دغه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 325 جلد نمبر 6 صفحه نمبر 325 باندې دا چې دا موجود دی بل هغه ځناور چې د هغه چې دی نو هغه خپې چې دی هغه درې صحیح دي څلورمه چې دی نو هغه خرابه ده او په هغې باندې ګرځېدل چې دی نو هغه نشي کولی نو دغه شامي یو کتاب دی زموږ د فقه حنفی فقه والا نو هغې کې جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 صفحه نمبر 323 شپږم نمبر جلد او 330 نمبر صفحه چې په هغې پنځم نمبر چې هغه ځناور چې دا شروع پنځم نمبر هغه ځناور چې د هغې چې نو هغه دومره کمزوری وي چې د کمزورۍ په وجه باندې اډوکو کې چې دی نو هغه کم چستوالی چې دی هغه پکې نه وي نو د هغې نه هم قرباني چې دی هغه نه کېږي فتاوا شامي والا چې دی هغوی لیکي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 فتاوا شامي والا شپږم نمبر جلد 323 نمبر صفحه ده بل هغه ځناور چې د هغې اډوکې چې دی ښکرې چې دی ښکرې چې دی نو هغه ماتې شوي وي خو هغه داسې ماتې شوي چې بالکل جلد چې دی هم د هغې موجود نه وي نو د هغې نه هم قرباني نه کېږي بالکل مکمل جلد نه چې دی هغه ښکرې ختمې وي د هغې نه قرباني چې دی نو هغه نه کېږي دغه هم شامي والا فتاوا شامي والا چې دی هغه لیکي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323 په شپږم نمبر جلد کې 330 نمبر صفحه ده بل هغه ځناور چې د هغې اووم نمبر هغه ځناور چې د هغې غاښونه چې دی نو هغه زیات چې دی نو هغه ختلي وي او لږ چې دی نو هغه په خوله کې پاتې وي نو د هغې نه هم قرباني چې دی هغه نه کېږي او که داسې وي چې د هغې بالمقابل یعنې زیات چې دی هغه موجود وي په خوله کې لږ چې دی هغه ختلي وي نو د هغې نه قرباني کېږي دغه هم فتاوا شامي والا شپږم نمبر جلد 324 نمبر صفحه باندې فتاوا شامي شپږم نمبر جلد 323 نمبر صفحه باندې هغوی لیکي بل چې دی نو هغه ځناور اتم نمبر اخري مسله ده د قرباني په دغه کې مسایلو کې چې د هغې نه قرباني عیوبونه چې دی نو هغه نه وي نو هغه قرباني چې هغه یا اوښ دی یا غوا ده او یا میخه ده دا د څلورو توواله دي نو که چېرې د دوی دوتې چې دی نو هغه مکمل خراب وي یا دوه چې دی نو هغه یا مکمل نه وي دوتې وي نو د هغې نه قرباني نه کېږي او چیلې شوه او یا ګډه شوه نو د هغې دوتې دي نو دوه تو کې یو تی چې دی هغه شته یو تی چې دی نو هغه مکمل خراب دی او یا وچ شوی دی نو د هغې نه هم قرباني چې نو دا نه کېږي دا اته مسایل داسې وو چې دا عیوب دي د دغه عیوبونه ځناور چې دی هغه پاک وي نو هغې نه قرباني کېږي او که دا عیوب پکې وي د هغې نه قرباني نه کېږي تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ ته د مسایل باره کې خبرې وکړې ستاسو په دغه انشاءالله امید کوم دا ویډیو به تاسو خوښه شوي تاسو دا ریکویسټ دی چې تاسو دا ویډیو لایک وګورئ دا چینل د دارالنصر فاونډیشن چې دا سبسکرایب کړئ چې دا چینل مخې ته کامیاب شي تاسو ډېره مننه جزاکم الله خیره السلام